او تقلید زکوما نو من تپوسو کا چې ته د تقلید څه تعریف کوي نو زه ور تقلید تعریف وکم او زه به تا ته خپل حقیقت وایم چې زما دا مقصد دی بیا که زما غ مقصد غلطو نو چې ستا کومه فتوا زړه غواړي نو په ما به ولګي خو لکه ته کورنۍ تعریف وکې او پس د هغې نه په ما باندې چې کمدنو خپل کورني تعریف باندې فتوا لګی نو خوروري چې څوک ستا تعریف مني نو بیا په هغه باندې ستا فتوا هم ولګي خو بیا به ګورې زما تعریف ته هم ځان ټینګی زما فتوې ته به هم ځان ټینګی دا خبرې نه دي چې ته کور کې کېنه او خپل کورنۍ تعریف جوړ کا او پس د هغې نه دا ووایه چې مقلدین دا تقلید کوي مقلدین دا تقلید کوي او دا تقلید چې کوي نو دا شرکی نو مقلدین ټول څه دي مشرکان دي نو بیا به موږ هم راتاویږو موږ له هم بیا دا صغرا او کبرا راځي چې کومه مدرسه کې تا سبق ویلی نو ته به نحومیر کې راتښتېدلی او موږ به پکې 18 کاله تیر کړي ته به د نحومیر نه چې کمدنو بلوغ المرام ته رسېدلی او موږ به په دمه دمه په باره باندې تللي یو دغه بیا موږ هم ویلي دي دې فتو ته بیا ځان ټینګ که خو دې ته حاجت نشته لږ انصاف وکړه نظر انصاف وګوره نظر انصاف وګوره یو مشر پخوا په کوهاټ کې راګیر شوی نو زمونږ یو مشهور عالم دی مناظر دی الله دې صحت کې برکت واچي مولانا محمد اقبال سے قابل سړی د کوهاټ نو هغه ورپسې لاړ وي ته مقلدینو له د مناظرې چیلنج ورکوي نو زه راغلی یم ما سره مناظره وکړه هغه ورته وي زه خو تا سره مناظره نه کوم وی ما خو جمعیت والا له چیلنج ورکړی دی هغه ورته وي جمعیت والا په دې کې موږ یو احناف هغه هم دي او احناف موږ هم یو مونږ یو نو زه د جمعیت د طرف نه تا سره مناظره کوم زه د جمعیت د طرف نه تا سره مناظره کوم او په مسئله تقلید باندې به اول کوو خلف الامام نور خبرې رستو دي دا خو په دې بنا دي اوله به مونږ او تا مسئله تقلید صفا کوو هغه ورته وي نه زه په دې باندې مناظره نه کوم زه په سمع موتا باندې کوم چې مړي اوري او که نه اوري او جمعیت والا سره کوم هغه جمعیت والا ته وي ځان له سنبالوي وي زه خو په دې کې یو مونږ وایو چې نه اوري هغې ورته وي زمونږ دپاره مناظره وکړه خیر دی ته راسره وکړه هغې مقلد کاکا ورته وایي زه اشاعت والا سره مناظره نه کوم وایي دی په تقلید کې محققین دي دی په تقلید کې څه دي محققین دي نو دی تقلید کې تحقیق څه مطلب دی باید تی ووایه تی ووایه او تقلید کې محققین دي دا سم دي هیڅ خبره نه ده نو دی غریب په خپله چې کله راګیر شي نو بیا ورته پته نه لګي نو دی کورنۍ تعریف د تقلید کوي او هغه په ما باندې الزام کوي او بیا چې کمدنو آیاتونه رالی او په هغې باندې لګیایي او خبره کوي او ما ته وایي چې ته ما ته تقلید د قرآن نه وښیه که نه او حدیث کې وښیه نو چې په ثابتولو کې نشته نو په رد کولو کې د کوم ځای نه وی راغې دا هم عجیبه تدبیر دی په ثابتولو کې په قرآن کې نه تقلید هیڅ ځای نشته په ثابتولو کې نشته دا به زه وښیم چې قرآن کې شته او که نشته خو تقلید چې کمدنو وایي نشته او په حدیثو کې وایي نشته او چې رد کوي نو بیا را باندې قرآن هم پیټ کوي او حدیث را باندې هم پیټ کوي عجیبه خبره ده بای که تجر و بای لا تجر زما دپاره په قرآن کې نشته او د ده دپاره پکې شته